علیکم نئی ویډیو سره تاسو خلکلی ویو امید لرم چې تاسو ټول به روغ او خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ. تېره شپه د پی ټي آی کارکونانو په یو جومات باندې حمله کړې وه چې په هغه جومات کې په هغه طالبانو باندې ډېر زیات ظلم کړی دی. دوستانو د ځینو طالبانو د نبي علیه السلام سنت ګیره وباسلې ده. دوستانو دغه کارکونانو داسې کار ولې وکړو، دا واقعه څنګه رامخې ته شوه، ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د نشان اوس خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. تېره ورځ د پی ټي آی کارکنان د جومات باندې ورختلي دي او جومات کې ډېر زیات نقصان رسولی جومات ته، او بیا په جومات کې طالبان اوسېږي. دوستانو هغه طالبان اول ډېر زیات وخري، په هغه طالبان اول ډېر زیات تشدد کړی دی، او بیا له هغه تشدد نه بعد د هغه طالبانو نه د نبي علیه السلام ګیره مبارکه وباسلې ده. دوستانو ګیره مبارکې د اخر دوی داسې نقصان ولې ورسوه؟ آیا دا مخالف کسانو کو دا د پی ټي آی کسانو؟ خو په ویډیو کې ښکاري چې دوی د پی ټي آی ټوپۍ اچولي، د پی ټي آی جنډې دي ورسره په جومات باندې ولوخېږي او هغه جومات کې ډېر زیات السمات کړي او بیا په هغه طالبانو باندې حمله وکړي. خو دوستانو د هغه کړي وینا ده چې په دغه جومات کې تبلیغیان راغلي او د درې ورځې سیروزه راغلې وه، هغه سیروزې کسانو ته هم نقصان رسېدلی دی. وایي پولیس وایي چې موږ په 5 کسانو باندې اف آی آر درج کړی دی. ډېر ژر به شي چې موږ به دغه ظالمان ونیسو او دغه ظالمان به تاسو ته په سوشل میډیا باندې رامخامخ کړو. دوستانو که چا داسې کار کړي، الله دې تباه و برباد کړي. اختلاف په خپل ځای باندې تاسو احتجاج کوئ، خو الله تعالی کور ته نقصان مه رسوئ. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د نشان اوس خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.